استغفر الله استغفر الله. نن هم په دې ځمکه باندې پیرغون موجود دی، خو فرق صرف دومره دی چې هغه وخت کې د پیرغون په مقابله کې موسی علیه السلام و. عزتمندو نن سبا دا ظلم دومره زیات شوی دی چې هر سړی نه سم چنګیز خان او خلاکوهان جوړ شوی دی. بالکل د رحم مادات وتی ده. نن په بلوچستان کې مور او دوا بچي ډیر په بې رحمۍ او په ظالمانه طور باندې وجلی دي او هغې نه بعد یو کوي ته لړ کړي دي. دا ظلم چا کړی دی او دا مور او زامن چا او کم ظالم ترین انسان وجلی دي؟ راځي عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. دوستانو ځکه هم په مونږ باندې رنګ پرنګ غضبونه راځي، کله د زلزلې په شکل کې، کله د طوفان په شکل کې، کله یو غضب کله بل غضب. د هغې اصل وجه دا ده چې مونږ انسانانو نه رحم مکمل وته. هر سړی بس خپل مفادو د پاره زور لګولی دی چې هغه دی ناجایزه طریقه ولی نه وي، پردی وینه دی پکې ولی نه تویږي، د خلکو عزتونه دی پکې ولی تار نه کیږي، پردی بچی دی پکې ولی نه وجلی کیږي. عزتمندو سر به در لاسو خوږومه، خو دا واقعه په بلوچستان کې شوې ده چې دا ظالم عبدالرحمن نوم یې و او د علاقې سردار و، یعنی یو مشر و. دا ظالم انسان به خلکو لا جرګې مرکې لا بوتللو، خلکو به پې فیصلې کولې چې دا زموږ د کلي مشر دی، دا زموږ د پاره امن راولي، زموږ د پاره ښه لار ګوري. خو د دې ظالم مقصد بل و، بل مفاد یې پکې حاصلول. د دې سردار په علاقه کې د دغې ښځې ځمکه وه او دې ظالم سردار ته په ناجایزه او په زور باندې اخیستله، خو دې ښځې ورلا نه ورکوله. دې باندې ډېرې لانجې هم شوې وې، خو دا ښځه او د دې بچي غریبانانو لاس کې یې څه نه و. دا ظالم مالداره هم و، کسان هم ورسه و او د سره وسله هم ډېره زیاته وه. د حکومت طرف نه پې پابندي هم نه وه، ځکه چې کل عام به یې مشینان ګرځول او حکومت به ورته څه نه ویل. دې ظالم دا ښځه او د 15 بچي وو او یوه لور وه چې دا ټول یې قید کړل، یو تاخانه کې بند کړي وو چې ډیر وخت د پاره پکې پراته وو. اخر چې د دې ښځې یو ویډیو هم راله، قرآن مجید یې لاس کې نیولی وو او دې ظالم سردار عبدالرحمن ته یې ویل چې مونږه رها کا، مونږه پرېږده. خو دې ظالم ترین انسان نه منله، بچی هم گرفتار وو او دام گرفتار وه، قیدخانه کې پراته وو. دوی باندې روزانه رنګ پرنګ ظلمونه او وخل به یې ورکول. اخر دا چې دا مور یې او دوه بچي یې راونیول، اول یې ښه ووخل، هغې نه بعد یې شهیدان کړل او کلي کې یو دشته علاقه وه چې هلته یو کوي و، هغې ته یې وارتول، هغې ته یې وغورځول. د هغې نه بعد ډېره موده پس پته ولګېدله چې دا غریبانان خو چا وجلي دي. بیا د کلي خلکه راټول شول او درې واړه لاشونه یې راویستل، جنازه یې وکړله. د دې غریبانانو نه حکومت څه وویل او نه د دغې علاقې خلکو اواز اوچت کړلو چې دې غریبانانو سره ظلم شوی دی، دوی ته د بدلې میلو شي. اصل غلطي د دغې علاقو والا دی چې دوی دا سړی منتخب کړی دی او د کلي سردار یې ګرځولی دی. پلیز مهرباني وکړئ ای خلکو، تاسو راپاسئ او د دغې ظالم او د جابر انسان نه تاسو خپله سرداري والئ او یو نیک علم انسان ته ورکړئ چې هغه ستاسو اصلاح وکړي او ستاسو علاقه جوړه کړي. ځکه چې دا هم یو ناپوهه او جاهل انسان و. د باندې داسې نور کیسونه هم دي چې د به پردی تورسرې راوستلې او د ښوی عزتونه به یې تار کول. ډیر کیسونه په د ظالم انسان باندې دي، لعنت شه او په د سردار عبدالرحمن باندې شه. تا ته د مور غریبې څونه زاري منت سوال وکړو چې مونږه پرېږده، مونږه رها کړه. ظالم انسانه خو د هغوی حق وکنه، خپل حصې وه، خپله ځمکې وه، تا تې په زور ولې اخیستله؟ د غریبانان دغې ځمکې ته ناست او تا تې په زور اخیستله. الله دې تباه و برباد کا. زمونږ د کلي خلکو ته دا درخواست دی چې راټول شي، متفق شي، یو موټی شي او د دې ظالم نه دا سرداري واخلئ، یو ښه کس ته ورکړئ. خو داسې ونه شوه، بله ورځ به هم ستاسو د دې نه بدتر وي. رنګ پرنګ ظلمونه به در باندې کوي، ناحقه خلک به وجني، د تپوس په هیڅوک نه وي. دغه رنګې ظلمونه به در باندې کوي. راپاسئ او د دې ظالم نه مکمل بایکاټ وکړئ. زمونږ ریاست پاکستان ته هم دا درخواست دی چې پلیز مهرباني وکړئ. نور خو تاسو را باندې اسم د ګرانۍ په شکل کې یو غذا مسلط کړی دی. دغه خبره یو سیر ته کړئ، دا ظالم ونیسئ
او سر عام پانسی ورکړي چې خلک ته عبرت واخلي او د دې ظالم نور کیسونه هم روباسه او د چې کما وسله ده هغه ته مکمل نیلام کړي هغه ته واخلي کم گاډي او جیدادونه چې دي دا مکمل سرکاري کړي ځکه چې په دې ځمکه باندې دومره غټ ظلم او بربریت لا چا نه دی کړی چې دې ظالم څنګه وکړلو. زما د دغه علاقې ته دا درخواست دی چې پلیز مهرباني وکړئ یو ځای شئ او دا سردار اونسه مخ ولا تور کړي اول یې ښه وشرموي او د هغې نه بعد ولا سخترینه سزا ورکړي او بیا یې مردار کړي لکه د سپي لړکی. او زمونږ دی پولیس والا ته دا درخواست دی چې په دې باندې ډیر غټ اکشن والي او دا کس گرفتار کړي. مهرباني به وي. والسلام.